بچی ما سره لګي دوه خبرو که څنګه یې بچی ولې ما ته لږ بره ګوره بچی ولې په سترګو کې دي اوښکې ولې بچی ما ته لږ وګوره همت مه بایله رور مې همت مه بایله ټیک ټاک ولې بچې ته په څه خبره ژاړې دا زموږ څه حالات بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ناظرین آپ لوگ ہمارا کیمرہ دیکھ رہے ہیں کہ کہاں سے کہاں تک ہمارے اوپر ہی آ رہے ہیں یہ کیمرہ اتنا دور سے ہم نے یہاں تک گھما کے کیوں لے کر آئے ہیں صرف اسی واسطے کہ وہاں سے اتنا دور جگہ سے یہاں پر تلسیمیا کے بیمار بچوں کا باپ اتنا دور سے یہاں تک پانی لے کر آتے ہیں اور یہ تلسیمیا کے بیمار بچے ہیں جو ایک ہفتے میں 2 ڈراپ ان کو خون دیتے ہیں ان کی ضرورت ہوتی ہے جو ایک ڈراپ کی قیمت تقریباً 4000 ہے اب یہ جو باپ ہیں یہ جو بچوں کا باپ ہے یہ بہت زیادہ غریب انسان ہیں آپ لوگ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پر پانی کا بور بھی نہیں ہے اور آپ لوگ یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پر اس گھر کا دروازہ بھی نہیں ہے بغیر دروازے یہاں پر یہ زندگی گزار رہے ہیں تو ناظرین ہمارا مقصد صرف یہی ہے کہ یہ جو ہمارے یہاں پر یہ جو بھائی بیٹے ہیں یہ اینٹوں کے بٹے پہ یہ کام کرتے ہیں اور ساتھ میں اس کا جو بچے ہیں یہ ساتھ میں یہاں پر لیٹے ہیں اب یہ بچہ یہ آپ لوگوں کو نظر آ رہا ہوگا اس کی ناک پہ خون بھی نکل آئے ہیں یہ تلسیمیا کے بیمار ہیں اور یہ بچی بھی تلسیمیا کے بیمار ہیں اب ہر ہفتے میں ان کو 2 ڈراپ کی خون کی 2 ڈراپ کی ضرورت ہوتی ہے اب یہ جو ہمارے ساتھ جو ہمارا بھائی بیٹا ہے تو یہ اینٹوں کے بٹے پہ کام کرتے ہیں اتنا حسب توفیق نہیں رکھ سکتے ہیں کام کاج کا بھی ایسا مسئلہ ہے تو باقی باتیں میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں اور ہاں یہاں پر پانی کا سنگین مسئلہ یہاں پر پانی کا ہے تو ہے کوئی اللہ والا انسان اس کے گھر میں سب سے پہلے پانی اور پھر بعد میں یہ جو بچے ہیں ان کے لیے خون کی اشد ضرورت ہے اور خون کے ساتھ ساتھ ان کو پیسوں کی بھی سخت ضرورت ہے کتن کو د دیر اور نمبر به زه د پروګرام په اخره کې ورکوم څوک هم چې رابطه کول غواړئ د سره په خپل باندې رابطه وکړئ تاسو ولیدل چې ډېر د لرې نه کیمره راتاو شوله ولې راتاو شوله صرف په دې وجه باندې چې د اوبو ډېر سخت ضرورت دی ډېر د لرې نه دي اوبه راوړي او دا رور چې کم دی نه د خښتو په بټۍ کې کار کوي نو برای مهرباني د ده نمبر د پروګرام په اخره کې زه ورکوم په خپله د سره رابطه وکړئ دا بچیانو د زندګي الله به بچي او تاسو به بچ کوئ روجان السلام علیکم وعلیکم السلام څنګه یې خیر دی ټیک ټاک خیر دی څه کار کسب کې زه جی د خښتو په بټو کې وم د خښتو په بټو او جی لکه د خښتو په بټو کې دیاړي کوم خو لکه هغه دیاړی ته زه د دې د وجې نه سم نه یم بس په نیمه ورځ کې راته ټلیفون کې راشه چې کوم دی نو په دې باندې وینه راغلې ده یا داسې دغه نو به دالته نه بیا رامنډه کړم دیاړي زما نیمګړې پاتې شي خاص د دې د وجې نه چې یاره دې باندې بیا وینه راشي نو بس هغه کار کسب د دې د لاسه زه کولم نه شم او که څه کار نو هغه د نه کار باندې حساب ځکه چې ما سره د بچو د وینې او د دې مالي حالات هم دغه شانته دي د وینې هم دغه شان حالات دي
نو بس د دې تکلیف راته لږ ډېر زیات دی لکه د هرې خبرې دا راته وایي چې دوی ته په هفته کې 100 ډراپه چړاوی یاره دې ته په هفته کې 2 ډراپه خو لازمي لکه ولا پکار دي او کو مثال کې تو په تاسو سره پیسې نه بیا څه کې یاره بس بیا منډې تړلې وه خو ما د دې بینک نم چې کوم دی نو په سود باندې لږې پیسې رایستې او د هغې دا سود هم چې کوم دی نو لکه وخت تر وخته زیاتېږي یاره تقریبا یو 30-35 هزار روپۍ به غالبا دا د په سود رایستي جی جی او دا مې دا ته د بچیانو دپاره د دې بچیانو دپاره د دې د علاج دپاره 3 پیرې مې ډاکټر له بوتله خو لکه بیا مې نور ورته وس نه او لکه د دغې د وجې نه چې کوم دی نو بس نور مې په مخکې وس نه راته او لکه داسې څوک هم نه چې کني ما مثال چاته جړا کړې وي یا مې فریاد کړې وي چې یاره کني بهي زما را بچي بیمار دي د دې د علاج دپاره ماله پیسې پکار دي یا بل څه نو لکه که چارې چا نه راواملو نو لکه قرض یې واپس نشو دغه کولی لکه زه خو دا وایم چې زما کم وروڼه دي او دا ویډیو ګوري نو دا داسې وګڼي چې لکه زما دا بچي خپل بچي زه وایم چې داسې څوک پیدا شي چې زما دا بچي ځان ته رانږدې کړي لکه زه د دې وجې نه دا دغه کوم چې بهي زما د بچو حالات چې کوم دی زما د کور حالات چې کوم دی نو دا ته ستاسو د روان دی دا هر څه دي ته ښکاري ها دلته کې دا مشر خبرې کوي او زما دا ګلالی چې ده زما د دې ګوډۍ په سترګو کې اوښ کې بچي ما سره لږ یو 2 خبرو که څنګه یې ښي بچي ولې ما ته لږ بره ګوره بچي ولې په سترګو کې دې اوښ کې ولې بچي ما ته وګوره همت مه بایله رور مې همت مه بایله انشاءالله ګوډی ما سره یو 2 خبرې وکړه چې ته ما سره خبرې وکړې ستا وروڼه به ستا خبرې اوري ما سره یو 2 خبرې وکړه ته لږ وګوره ما ته ګوډی په څه خبره باندې جاړې ما ته ووایه شابه د خپل زړه اواز د دې وروڼو سره شریکه څه ویل غواړې بچي څه وکړی شي څنګه یې رول مې ښې ټیک ټاک ولې بچي ته په څه خبره جاړې دا زموږ څه حالات مشر ورور دې شته بلې لري د ټولو مشر یې زه دا ستا په دې پوزه باندې وینه راغلې ده او جي دا پې وینه راغله جړه په څه خبره بچي زړه کې دې څه راغلی چې تا وجړل څه ویل لکه څه غواړې څه وکړي چې ستاسو سره بچي تا ته چې کله وینو کمې راشي تا ته څه مسلې دردونه وي او چې کله د پلار کار لاړ شي پیسې نه وي او تا ته د وینې سخت ضرورت وي نو بیا چغې وښې بیا مور بېبې خو هم درته جاړي سکول سبق تعلیم هر څه پاتې دي هر څه رانه پاتې دي د دې د لاسه رانه هر څه پاتې دي ښه پوهېږې چې یاره په دې هر څه په دې ټول ماحول ښه پوهېږې په وړوکې ماشومې څه کولی هم نه شي کنې ښه پوهېږې نه شم کولی چې د دې د لاسه ستا دا خور چې نن د دې په دې سترګو کې اوښکې وي ته ویلی شي د دې په دې سترګو کې اوښکې د څه د وجې کېدی شي په خپله خو دا بچنګی څه وي نه خو ته راته ووایه چې د دې په سترګو کې اوښکې وجه بس د دې ټولې غریبۍ د لاسه د دې زموږ چې حالات د دې د لاسه بچي زما سره خو 2 خبرې وکړه 2 خبرې وکړه بچي دا راته ووایه د خلکو ښکلي ښکلي کپړو ته خفه کېږي بیزار ته خفه کېږي ته وایي چې ما ښایسته ښایسته کپړې اچولې وي ښایسته ښایسته بیزار مې اچولې دې پسې خفه یې دا مشر اوس هم لګیا دی د دې تر لمبې مسله د اوبو ده بیا د دې بچیانو ده د دې ګلالۍ دا جړه دا سسک تاسو په خپله باندې هم اورئ د دې ماشوم دا جړه دا سسک تاسو په خپله باندې هم اورئ بچي چې کله د پلار بټۍ ته لاړ شي کله کار له لاړ شي نو اوبه تاسو له څوک وروړي دا خو چې د پلار یې اوبه وروړي بیا د اوبه څوک وروړي بچي زما مور ستا مور ځي ښه دعا کوه بچي دعا به کوې انشاءالله هغې ماماګانو ته هغې وزداره
خلکو ته به دعاګانې کوي انشاءالله تاسو ته به وینه تاسو ته به هر څه انشاءالله برابرېږي ښه روجان مې ستاسو خو د غربت حال ډېر زیات خراب دی خو انشاءالله امید لرم چې زما دغه رونه به ستا په دې سکرین چې کوم د موبایل نمبر راځي تا سره به ضرور رابطه کړي انشاءالله دلته به راځي تا ته به د اوبو بور لګي د دې بچیانو دپاره به علاج هم کړي انشاءالله او تا دپاره به کار کسب هم درکړي انشاءالله کتونکو زموږ خو دغه یوه هڅه یو چغه وي د دې غریبانانو خلکو دپاره زه راللم د دې دپاره مې دا اواز اوچت کو صرف او صرف اوس په ستاسو نه پاتې زما چې کوم کار و هغه ما وکړو ما خپل فرض ادا کړله باقي تاسو باندې پرېږدم تاسو ستاسو ایمان